زه دا وایم که په دې ملک ته تعلیم مسله راغلې ده موږ د ټول قام مشري کړې ده او د ټول قام به راته وي چې ته دې مشرۍ ته مخکې کېږي او ته خپل مرګ ته مخکې کېږي او ما ورته ویلو چې مرګ یو ځل مرګ دی خو چې د قام په حق کې مړ شي دا هېڅ خبره ده دې علاقې نه تاسو ته پته وه بجلي سوات ته به وه زه راپاڅېدلی یم او هغه د بجلۍ ستنې مې ښکته غورځولي دي تاسو ته معلومه ده دا سوی ګیس پورته تللی و هغه منجایي تیمرګره کې سوی ګیس بلېده زه به حیثیت وزیر راپاڅېدلی یم خپل ملګري مې راپاڅولي دا ګیس ځای په ځای ما شلولی دی چې بهي دا ګیس چې دا ته د اوبو لښتۍ په ما بهیږي او زه له تندې مرم او څه ورته اوبه رسکمه او پورته تیمرګرې والا بېسکي دا کېدی نه شي وروڼو خبره داسې ده نن دا حالات دی ګراني او مهنګایي او بېروزګاري د هر چا مخې ته ده نن له هر سړی سهار چې راپاڅي د بچو ورسره غم وي چې خدای پاکه پروردګاره دې ماشومانو نه به دهلیز د کم طرفه پیدا کېږي که نن ته وړو له ورځي چینو له ورځي ګوړې له ورځي دال له ورځي غوښې له ورځي چرګ له ورځي ټول شی د اسمان سره خبرې کوي لکه دې حکومت هر ټایم دا سوچ کړی چې دا قام به څنګه تباه کېږي او څنګه به وړي زه وروڼو تاسو درخواست کوم دا وایم نن پاکستان پیپلز پارټي راپاڅېدلې ده زموږ چیرمین بلاول بھټو د سیند نه روان شوی دی او نن پنجاب ته پرون داخل شوی دی او د هغه ځای نه جلوس را په مخه کړی دی او انشاءالله موږ به په 8 تاریخ هم اسلام آباد ته ځو د هغو جلوس سره وملاویږو او تر څو پورې چې موږ د عمران دا ظالم حکومت ختم کړی دی موږ به واپس نه راځو تاسو به راسره ځئ که نه به ځئ نن که موږ راپارسېدو او خپل حق تپوس هم ونه کړو د خپلې خبرې هم تپوس ونه کړو راتلونکی نسل به موږ ته څه وایي او وروڼو دلته ټول سپین ږیري مشران ناست دي زما تاسو ته درخواست دی چې خپل کشران پوه کړئ د خپل کشرانو ته نصیحت وکړئ نه غریب په غاړه چې د بیا په شان بیا دې تباکل نه دې بیټ له وټور رکي کرے نور تباہی برا شکر ہے پدے ملک پادے نور درخواست زما دا دی چې خپلو کشران پوه کړئ خپل کشرانو ته نصیحت وکړئ چې دې یهودیانو پارټۍ له چېرته نور ملګرتیا ونه کړي زما درخواست دی نو زه دا اپیل کوم تاسو ما پیژنئ ما هم پیژنئ چې کوم خلک ولاړ دي هغه هم پیژنئ په هغې د سره بحث نه کوم ټول ملګري انشاءالله انتخابي نشان یې غشی دی او په 31 تاریخ په 30 تاریخ تاسو چې کوم دی غشي نه ورکوئ ورکوئ به که نه ورکوئ دې MP-ګان چې کوم دا اوس چې څنګه په صوبه کې حکومت دی داسې په مرکز کې حکومت نو قسم دی چې په دې 4 کاله کې پرې پوره اندیزي حاصل کړي یو ټي پي لسکر زوګو نه دی کړی یو سکول یې نه دی جوړ کړی یو کالج یې جوړ نه کړی او مهنګایي او ګراني خو ما تاسو ته وایي چې کومه تباهي راویسته نو چې کار دی نه شي کولی خدمت دی نه شي کولی د اوبو مسله دی نه شي حل کولی د بندونو مسله دی نه شي حل کولی د بجلۍ مسله دی نه شي حل کولی د سوی ګیس مسله دی نه شي حل کولی نو اخر تاسو د ماما زوی دی ستاسو سره کاکا زوی دی نو اخر تاسو به دا ووټ په کومه شکل کوو دلته کې عمرزاده چې ولاړ دی دا کردار هم تاسو ته مخامخ دي زموږ د نورو ملګرو هم کردار تاسو ته مخامخ دي او انشاءالله زما کردار هم تاسو ته مخامخ دي کوم خلک چې ورسره په لارې روان دي کوم کشران چې ورسره په لارې روان دي زما ټولو دې ناستو کسانو ته درخواست دی ټول ذمهوار خلک ناست دي ټول تجربه کار خلک ناست دي او ټول کلور خلک ناست دي چې کم از کم په جوماتونو کې په ګاډو کې په بیټکونو کې په لاستیو کې په جنازو کې دا خلک پوه ورته ووایه چې دې خلکو سره نور تل په لارې ناروا دي ناروا دي که دي او انشاءالله تعالی په 8 تاریخ به تاسو زما سره ټول اسلام آباد ته ځي چې د ظالم حکومت ته ځان خلاص کړو ډېره زیاته مهرباني